جی قدرمنو کتونکو دا وخت زه په چکدره کې ناست یم او دا موږ یو پروګرام ته راغلي یو خو زموږ خوشقسمتي دا ده چې آسما اخلاص چې هغه په شاعرۍ کې په دغه کې چې کوم دی خپل یو ډېر ښه ناموړی مقام لري د څه تعارف محتاج نه ده دغه هم دې پروګرام ته راغلی د دلته کې کېدای شي چې د کمپیرنګ دپاره راغلي یا نور هغې سره څه اټیچمنټ دي ځکه چې کاروباري دغه دي خو دې وخت موږ سره چونکې دا موږ ته پته ولګېده چې دا دلته ناسته ده نو دا یو نوی انکشاف وشو چې په جنرل الیکشن کې کوم چې په 11 مارچ باندې دلته کې کېدونکي دي په د ضلعې د صوبې په 11 ضلعو کې په هغې کې آسما اخلاص چې کوم دی هم حصه اخیستې ده او کمال دا کړی دی چې جنرل کورس لرته ولاړه ده لکه مطلب ده چې د ښځو په هغه مخصوص سیټونو باندې د راتلو کوشش نه دی کړی بلکې د سړو سره مقابلې ته ولاړه ده وایي چې یاره زه ګورم چې یاره ما ته خلک زیات ووټ راکوي او که نه سړو ته ورکوي دې تپوس کوو جی آسما تاسو دا فیصله څنګه کړې ده فیصله ما بالکل ټیک ټاک کړې ده او بالکل زه خوشحاله یم زما فیملي ما سپورټ کوي زما وروڼه خویندې ما سپورټ کوي زما مور پلار ما سره ولاړ دي او یو ښه اقدام ما د خپل ځان لپاره واخیستلو بل زموږ کلي ته زموږ کلي چونکې ډېر زیات غریبانان خلک دي که نه نو هغې ته د یو ښه مشر ضرورت و او بل دا چې د هغې لپاره د خبرې کس پکار و د هغې لپاره د کار کس پکار و نو ما یو کوشش دا وکړو چې زه د خپل کلي لپاره د غریب اواز پټولی شم د غریب په کار راتللی شم او د هغې په مسلو باندې ځان پوهې کولی شم سپیشلي تاسو ته پته لګي زموږ د کلي خلک چې څومره فیمیل دي د هغې مسلې دب پرتې دي د هغې په مسلو باندې اوسه پورې چا کار نه دی کړی نو زه غواړم چې سپیشلي زموږ کونډو ته حق میلاو شي زموږ طلاق یافته خلکو ته حق میلاو شي یتیم ته حق میلاو شي او د ښځو چې څومره مسایل دي چې د هغې باندې کار وکړی شي هغې ته کار په هیلپ کې دي او که هغه په تعلیم کې دي چې هغه مخکې راشي او زموږ په دې خاورې دپاره خامخا خپل یو رول ادا کړي په دې وجه ما دغه فیصله وکړه او آی هوپ ویل چې زه به انشاءالله دغه الیکشن د خپل کلي دپاره د خپل غریب خلکو دپاره لړوم او الله دې وکړي چې ما د کامیابي راکړي چې زه پکې فردر مخکې لاړه شم او زه د خلکو دپاره څه وکړم آسما دا راته ووایه چې تاسو تعلق چې کوم دی د قلعې سره دی قلعې د مخکې د کومه ډېره پسمانده علاقه ده او تاسو جنرال سیټ ته ولاړې ستاسو په مقابل یو خو درته اول دا وایي چې په ازادي سیټ باندې که څه سیاسي جماعت شته او که نه د مقابلې ته څومره خلک ستاسو په مقابله کې ولاړ دي زه آزادو نه ولاړه یم او دا مهال ځکه چې ما کوشش کوم چې زه آزاد ودرېدم نو آزاد نه ودرېدلم او مقابله کې تقریبا 18 کسان ولاړ دي تاسو دا ګڼئ چې د ستاسو د کلي نارینه چې کوم دی نو دا به تاسو له ووټ درکړي او دا هغه ځکه د خلکو لپاره تاسو څه پیغام ورکول غواړئ ما د خپل کلي دپاره د خپل غریب خلکو دپاره زما ډېر زیات کنټریبیوشنز دي نو زموږ کلي خلک پوهېږي او زما انتخابي نشان چې دی هغه سترګه ده نو ټولو خلکو ته پته ده او که څوک مطلب خپلې سترګې وغواړئ خپلو سترګو استعمال وکړي او زما کار ته زما چې کوم طریقې کار و کوم زیار و کوم محنت و کوم کوششونه زموږ د کلي خلکو دپاره او هغه ما کړي ما شپه ورځ محنت کړی دی د خپل کلي د خلکو دپاره نو زه وایم چې په هغې ته به هغه ګوري او ضرور به ما سپورټ کوي جی کتونکو تاسو آسما اخلاص واورېده او زه هم د خپل طرف نه دا پیغام ورکوم ټولو خلکو ته چې آسما اخلاص چې کوم دا یو نوم دی دا که هر څومره چېرته لاړی شي چېرته دفتر ته لاړی شي چې افسر ته کښېني د دې خپل نوم هغه دومره ځان له پیدا کړی دی چې د دې کار به چې کوم دی نو خامخا په پرایورټي بیس باندې کېږي په دې وجه باندې چې کوم سړي په دغه کلي کې ولاړ دي د هغې په مقابله کې آسما اخلاص ته ووټ ورکړی شي او دې ته دا موقع ورکړی شي دا نور هم مخکې تللی شي او کارونه د هغې خلکو په مقابله کې تاسو په ډېر په اسانه کولی شي کوم خلک چې په وړاندیز باندې خپل ځان نوم او اخلاص پیدا کوي د آسما اخلاص د اخلاص چې کوم دی نو قدر پکار دی او سترګې ته ووټ ورکول دا ډېر ضروري دي مننه ډېره مهرباني ډېره مننه سر خوشحاله آباد اوسئ